ټولو نه اول زه د میډیا ملګرو مشکور یم چې تاسو تشریف راوړو. کم کیس حوالې سره چې تاسو ته موږ زحمت تیر کړی دی هغه متعلق زه تاسو ته شارټ بریف درکوم غواړم. 927 باندې ذوالفقار ولد ګل رحمان چې دا د تپی کند اوسیدونکی دی په کډی هسپټل کرک کې مقامی پولیس ته ریپورت وکړو چې هغه او هغه سره خپل ورور محمد ابرار او ورسره د هغه نیکه چې کم دی چې هغه 85-86 سال عمر دی ګلشخان دا په کور کې موجود وو. پته ولګی دا چې دو مخالفین د دو متنازع یو ځمکه دی جایداد دی چې هغه کې هو د ټریکټر په ذریعه باندې کار شروع کړی دی. د پردو یی چې مونږ راووتو او هغه مخالفینو ته موږ چې تاسو په ټریکټر نه چلو. د دوران کې د جاوید اقبال دوا زمن برهان اور ممریز دو په مونږ باندې پستول په ذریعه باندې بیرای د قتل فایرینګ وکړو. هغه فایرینګ په نتیجې کې د مونږ نیکه چې کم دی دا ولګیدو او په موقع باندې قتل شو، هلاک شو. په دې ریپورت باندې مونږ مقدمه چې کم دی درجه رجسٹر کا تفتیشي ټیم چې کم دی فوري تور باندې مونږ موقع ته لاړو. په دې کې چونکې د ورځې مطلب دا دی چې د ورځې قتل وو. په دې کې ډي پی او کرک صاحب او ایس پی انویسټیګیشن صاحب چې کوم دی فوري نوټس واخیستلو. مونږ چې کله موقع ته لاړو سره د تفتیشي ټیم هلته په موقع باندې چې کوم ګراوند ریالټي وو کوم سرکمسټانسل ایویډنس وو هغه د ریپورټ سره مطابقت نه خوړلو. لہذا مونږ د چې کوم د مقدمه د ذوالفقار او ورسره چې کوم ګواه چشمدید د ابرار دا مونږ بیلا چې کله انټرویو کو نه دو په بیاناتو کې ډېر لوی تضاد راتلو. اردو کی وہ محاورہ کہی انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن واقعات جھوٹ نہیں بولتے. لہٰذا دا چې کله په هغه انټرویو کې لاجواب شولو نو په دې دوران کې دو چې کم حقیقت سټوري دی هغه مونږ مخته بیان کا چې دغه منصوبه زما ورور نواز شریف ما اور ابرار دو مونږ مل کې دا جوړه کړې وه چې مونږ به خپل نیکه قتل کوو او بیا د دې دویدري به مونږ په خپل مخالفینو باندې کوو تاکې هغه په یو دروغو مقدمې کې مونږ انګیج وساتو. لہذا مزید دی کې بیا یو ویډیو هم وایرل شو چې هغه کې یو کس لګیا دی په خپل یو بوډا سړی دی هغه باندې فایرینګ کوي. چونکې هغه فرانزیک د لپاره مونږه انالیسس د لپاره مونږ لګري دی خو مقامی چې کوم انفارمیشن دی کوم زمونږه انفارمر دی هغه مطابق هم دغه کس چې کوم دی دغه نواز شریف دی چې د خپل نیکه په خپله وجلی دی. پراپر دی کې فردر مزید نورم انټروګیشن روان دی. تھینک یو.